نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د بخاري شریف حدیث دی چې د دوه جهان سردار مبارک په اکثر د دعا فرمایله چې ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، چې یا الله دنیا او آخرت زما خشته کی او ما د جهنم د عذاب وساتي. یو ورځ جبرائیل علیه السلام رسول الله مبارک له په داسې وخت راغی چې په دغه وخت کې به جبرائیل علیه السلام چې د تشریف نه راوړ. رسول الله مبارک ورته ودرېد، سلام یې وکړ او بیا ورته رسول الله مبارک وویل چې جبرائیل ستا دا رنګ ولې داسې بدل دی؟ جبرائیل علیه السلام ورته وویل چې د الله رسوله ما ته الله حکم کړی دی چې د جهنم له نورم ګرمایش ورکړه، یعنې مطلب جهنم نورم ګرم کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې جبرائیل ما ته جهنم حقیقت بیان کړ او جهنم اوصاف ما ته بیان کړ. جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل چې د الله رسول کله چې الله رب العالمین جهنم پیدا کو نو جهنم صرف روشنايي و اور نو، بیا الله رب العالمین زر کال را جهنم ګرم کو، زر کال نو د دې دا رنګ چې کوم دی د سور شو. بیا الله رب العالمین زر کال را جهنم ګرم کو نو د دې دا رنګ چې کوم دی د سپین شو. بیا الله رب العالمین زر کال را جهنم ګرم کو نو د دې دا رنګ تک تور دی. د الله رسول د جهنم دا اور دومره تک تور دی چې د اور هغه بسر کې اسوروالم پکې نه دومره تک تور دی. دوه جهان سردار مبارک چې دا اور د ډیر زیات پریشان شو او په جړا شو او جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل جبرائیل وی بس کا نور ما تر جهنم حقیقت نه بیانوي، زما زړه ټوکړې کومه کینې بیمار په دې ځای باندې سوزي. د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف جهنم مبارک وریدل او دونه زیات پریشان شو، دومره زیات غمجن شو. حضرت میکائیل علیه السلام متعلق رسول الله مبارک وفرمایل جبرائیل وی میکائیل علیه السلام ولې نه خاندي؟ جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل د الله رسول وی کله نه چې الله رب العالمین جهنم پیدا کړل اور پیدا کړل د هغه ورځې نه واله تر نن ورځې پورې میکائیل علیه السلام خندا نه ده کړې او خندا یې کړې. نن مو تاسو ټول ورځ په فضولیاتو کې اول زو بیا تاسو نه خدای پیژنو نه رسول پیژنو مونږ او د زمون نشته، ټول ورځ په فضولیاتو کې تیرو. الله رب العالمین دومره غټ جهنم پیدا کړی. ترمذی شریف حدیث دی چې جهنم د دیوال دونه پلن چې رسولویختو کالو مزل د جهنم په دیوال باندې کیږي. رسولویختو کالو په مزل باندې صرف د جهنم دیوال پیر دی. اوس په انسان څخه په دا سوال لای چې دونه غټ جهنم الله پیدا کو د دونه ورکوټي انسان به ورولي وتعالى، مطلب چې انسان په معمولی اور باندې سوځل کېږي، په معمولی اور باندې وجل کېږي. نه کم انسان چې جهنم ته لاړ شي الله دې وساتي نو د هغه د وجود به عمده وجود نه. رسول الله مبارک فرمایي د وجود به عمده وجود نه، د وجود به دومره غټي چې د یوې اوږې نه واله تر د بلې اوږې پورې د څلوېښتو ورځو مزل به یو غاښ په د احد د غر عمر رسول الله مبارک فرمایي. او په دومره ځای کې بناسته کوي لکه څومره فاصله چې د مکې مکرمې او د مدینې منورې په منځ کې په دونه فاصله کې به دا انسان د جهنمي ناسته پاسته کوي. دومره غټ وجود دا ولې دا دومره غټ وجود الله ر جهنمي له ورکړي چې دا دومره غټ غضب الله پیدا کړی، دا دومره غټ جهنم الله پیدا کړی د دې د پاره چې یاره دا غټ وجود ول ورکم چې دا غضب دی اوسه درې غضب پرې خوند دی پیشي چې ما په دنیا کې څه کړی آیا دا ما خکړ کومه نه کړی. الله رب العالمین د مونږ او تاسو د عذاب نه وساتي، الله رب العالمین د مونږ او تاسو د جهنم د اور وساتي. مقصد د ویډیو دا دی چې صرف مې ته جهنم د احوال بیان کړ، مختصرا مې ته ویل چې جهنم دونه غټ دی، د جهنم اور داسري، د جهنم ګرمایش داسري. بل خبره ده چې د جهنم ډیر زیات تفصيلات موجود دي په احادیثو کې، په کتابونو کې. نو د خبرې مقصد مې بیا دا دی چې ځان داسې کې چې الله رب العالمین مونږ او تاسو خاتمه په ایمان کې نه کې خاتمه بالکفر کې. الله رب العالمین دې زمونږ خاتمه او تاسو خاتمه د ایمان کې او الله رب العالمین دې مونږ د خپل عبادت کولو توفیق راکړي او الله دې مونږ د جهنم د عذاب وساتي. قسم په خدای د جهنم عذاب ډیر سخت دی، د قبر عذاب ډیر سخت دی، د جهنم اور ډیر سخت دی، حساب کتاب ډیر سخت دی. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو جهنم د اور وساتي.
دغه یو څو خبرې د جهنم متعلق مې تاسو سره کولې. جهنم عذاب ډېر سخت دی او الله رب العالمین د موږ او تاسو جهنم د اور وساتي. والسلام.